ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پری بی بی داتی وای چې د اختر ورځې وي که نه او تعالی ما ته وایي چې ته به کله مدرسه کې ولاړ شه نو ته به ما ته حدیث نمبر 2 یاد کړي. یاد کړی دی که نه دا خو د اختر ورځ وي نو په دې کتاب به دا څنګه یاد کړی؟ یاد کړی دی که نه یاد کړی؟ انشاءالله د الله په فضل سما یاد کړی خلک خو سیرونو پسې ګرځي او ما د سهار نه واله د ماسخوتنه پورې مې حدیث یادولو. ها ماشاءالله ماشاءالله ګوره دومره مینه محبت د احادیث مبارکو سره ماشاءالله چې حدیث نمبر 1 دی په اردو زبان کې پښتو کې دا انشاءالله په انګریزي کې یاد کړو. اوس الحمدلله اختر په دې ورځو کې دا ودیم دا ماشوم وای چې خلک بدلو سرونه خو لیکن دبا د سهار نه واده مختونه پوری خو دا ټول شي کې دا د سهار نه ناته د مختونه پوری دې مطلب دا دی چې ما په دې ورځو کې د احادیث مبارکه یاد کړل دي دا مو د باندې ملګرو ته واره انشاءالله. خاجي ماشاءالله دو نمبر حدیث واره شاباش واره. حديث نمبر 2 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. اردو ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسری مسلمان کا بھائی ہے. پشتو ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لی تھی یو مسلمان ڈبل مسلمان اور دے. انگریزی ترجمہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said a Muslim is the brother of another Muslim. ماشاءالله دوی ماشاءالله خجي ګور دا وخت ماشومه ګلاله ماشومه او دای ګلاله ماشومه الحمدلله ما او تا حدیث نمبر 2 اردو باندې ویل الحمدلله په عربی کې ویل په اردو کې ویل په پښتو کې ویل په انګریزي کې ویل چې دا کور تربیت دی. کله ما او خپل ماشومه تربیت وکړو او د ماشوم شوقي نو خود به خود دا ماشوم به د انشاءالله د احادیث مبارکه په اردو کې په پښتو کې په انګریزي کې وي او په عربی کې هم وي. نو جزاک الله بری الله تعالی انشاءالله پورا پلاتا صالحه دیندار با عمل متقی پرهیزګار تهجد گزار باجی جوړه کا.